نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی ما د خپل ځان نه پس د سړو په حق کې ډیره خطرناک او د ضرر چې کومه فتنه پرېښې ده نو هغه ښځې دي. ښځې د سړو په حق کې لویه فتنه ده او لوی ضرر دی. دومره د سړو دپاره د ضرر او د خطرې بله فتنه نشته کومه چې ښځې دي. دا زه نه ویم، دا د دواړو جهانو مبارک سردار وی. یو څو جرایم دي د ښځو، د هغې ذکر هم درته کوم او د هغې د اصلاح طریقې هم درته ښیم. لکه یو لوی نقصان، لوی جرم د ښځو ناشکري ده. په سړو کې د ښځو په نسبت ناشکري کمه ده او په ښځو کې زیاته ده. او د هغې بدله یو دوه مثاله د شریعت په رڼا کې درکم. یو مثال یې دا دی چې حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل وی ما ته الله دوزخ وښو او په دوزخ کې مې په زیات تعداد کې ښځې ولیدې. وی دا سیبه ولې؟ وی بکفرهن دا ناشکره دي. نو صحابه ته تپوس کوي یکفرن الله، دوی د الله ناشکره دي؟ نو حضور پاک وفرمایل یکفرن العشیر، دی د خپل ملګري د خپل خاوند ناشکره دي. او حضور پاک مبارک په خپل یو مثال ورکوي وی لو احسنت الی احداهن الدهر، وی که ټوله زمانه د ښځو سره ښه سلوک کې، ډوډۍ م وله راوړې، میوې م وله راوړې، او د جامې او د پیزار غم م وله کې، ټوله زمانه کور دې م وله جوړ که، او چې پلار کره د خولې ټکې د خولې نه نیوتې په مخه دې رسولي، او ډاکټر معمولی په سر خوږ شي نو ډاکټر لی په منډه ځغلی، نو ټول عمر ورسره ښېګړه کې، ثم رأت منک شیئا، داسې لږه غوندې غلطي در کې ولیده. شیئا دا طالبان پې پوهېږي دا تنوین د تقلیل دپاره دی، لږه معمولی غوندې داسې پوټینۍ غوندې غلطي در کې صحیح کړه، نو دا څه وی؟ دا نه وی چې خیر دی که دا غلطي وشوه، ته خو ما سره زما د سر تاج یې، ما له ډوډۍ راوړې، ما له د کور جوړ کړی دی، ما له د اوبو خوراک انتظام کې، نه چې دونه غلطي در کې صحیح کړه پوټینۍ. څه وی؟ وی ما رأیت منک خیرا قطو، اے سړیا تا نه خو ما چرتم خیر نه دی لیدی، او یې ښه روز مې دنه نه دی لیدی. دې وخت کې سړی وی چې دې بلا سره څه وکړم، ښه مضبوط غوټن کوته که داسې ده که نه، چې دا جامې دې د پلار د کوره راوړي دي، او دا چې کومه ډکه شو ډوډۍ دې وخوړه دا د کوم ځای نه راغلی، او دا پیزار دې د چا په خپو کړی دی، او دا چې کم کور کې اوسېږي دا د چا دی، او دا میوې چې خوري دا د کوم ځای نه دي. خو نه ګورې وروڼو وال د ښځو منه دي، ښه داسې ما خوشطبي د سره وکړه. دا ولې ناشکره دي؟ دا زه نه ویم، د دواړو جهانو سردار وی. یا یو دویم مثال یې موره، حضور پاک یو ځای خر بشیر جان د دې غم خلاص دی، دی لا وی ما له واده وکړه، سړیا دا نور لږ په غم اختري چې تم واده دې غم نه خو خلاص دي، که تا له خو څپېړې چل هم نه درځي، ناشکري به دی کور ودانې کوي او ورغروالې به په بل بی بل بلې د مرۍ نه رانیولي. ړانده چې یو بل سره اکثر په جګړه نو یو خپل زوی راونیسي او بل هم خپل زوی راونیسي، نظر خو یې نه لګي که دا د پرمان دی. ګورې نو حاصل د خبرې دا دی چې ناشکره دي. دویم مثال یې وره، حضور پاک مبارک فرمائی لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاتن، وی یو گاونډی د بلې گاونډی تحفه او خیرات ته سپک نه ګوري. وی اگر که دا یو گاونډی دی بلې گاونډی له د چیلې د خپې د هغه نوک غوښه ولې ونه لیږي. او بل حدیث کې زلفا محرقا، د چیلې د نوک دا سوځېدلې غوښه، دا سوځېدلې غوښه د چیلې د خپې بسه غوښی، او چې هغه هم لا سوځېدلي، نو کوئی داسې معمولی شی ام یو گاونډی بلې گاونډی له په تحفه کې په هدیه کې ولیږي نو سپک به ورته نه ګورئ. نو علما لیکي وی دا حکم سړو ته نه کوي چې تاسو دا سپک مه ګڼئ، وی ښځو ته وایي. وی معلومیږي دا
چې دا د ګاونډۍ د خیرات ته او د ډوډۍ ته او د هدیې ته او د تحفې ته دا سپک دا سړی نه ګوري، دا ورته دا ښځه ګوري. ښځه کې دا یو صفت شته، دی څه پخ کړي دي او دی څه راوړل او دی سنګ ترکاري پخ کړې ده، دا دی خاوند ته ښیي چې ګورې د پخولو والا چل صرف ماله راځي، دا بل چاله نه ورځي. دا ناشکری ده په ښځو کې، د خاوند ناشکره، د خواښې ناشکره، د مور ناشکره، د پلار ناشکره. دا ناشکری ده، دا پکې یو عیب دی. حالانکه داسې بیبیان هم تېرې شوي دي چې هغوی به په دې کې د ډېرو سړو نه او د ډېرو خلکو نه په شکرۍ کې مخکې دی. اوس نبي علیه السلام فرمایي وی ښځه به د خاوند تابعداري کوي. یو حدیث کې راځي وی که ما حکم کولی چاته یو انسان ته چې بل انسان ته د سجده وکړي، سجده ما سوا د الله نه بل چاته منع ده، خو که ما دا حکم کولی یو انسان ته چې د بل انسان سجده دې وکړي، لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، نو ما به دې ښځو ته حکم کړی چې خاوندانو ته سجدې ولګوي. دومره د خاوند حق دی په ښځو. دا پاکه بیبي، بیبي چې پاکه ده وینه پاکه ده، بچې به نیک لویږي، د بهترینو اخلاقو بچې به پیدا کېږي. او بیبي چې کله نجسه ده، بیلمازه ده، بیلمازه مونځ نه کوي، اودس نه کوي، تلاوت د قرآن شریف نه کوي، نو بچې به د ګنده اخلاقو پیدا کېږي، ښه بچې به چتم پیدا نشي. نو دا مې یو خبره کوله د زنانو متعلق، چې زنانو کې یو لوی نقصان دا دی چې دی ناشکره دي، ناشکري پکې زیاته ده. ته خاوند به شکریا ادا کوي نه نعمت، ناشکري به نه کوي، په ناشکرۍ الله خفه کېږي او په شکریا الله خوشحالېږي. دا یو صفت. دویم نقصان په زنانو کې څه دی؟ دویم بې ستري پکې ډېره زیاته ده. دې زمانه کې تاسو ګورئ ښځې بربنډې ګرځي که نه ګرځي، نری لباس، مری ښکاري، سټ ښکاري، د سر ویښته ښکاري، لاندې خپې ښکاري، پنسي اوچتې کړي، لاندې ټولې خپې ښکاري، بې ستري په دې بازارونو کې په دې مارکیټونو کې وګوره حیران بشي. دا دومره بې ستري ده په ښځو کې. دا ټوله ګناه کبیره ده، یو ګناه کبیره نه ده، د دې خپله به ګناه کېږي او چې دا کم سړي ورته ګوري د دې ټولو سړو چې څومره ګناه و چې د دې برابر د دې ښځې مشوه. راشه د دواړو جهانو مبارک سردار سوی حضور پاک مبارک فرمایي وی ښځې به هم خوشبو پورې کوي او سړی به هم پورې کوي. سړی به کومه خوشبویې پورې کوي؟ سړی به هغه خوشبویې پورې کوي ما ظهر ریحه وخفی لونه، چې رنګ یې نه ښکاري بوی وي، بوی پکې وي رنګ یې نه ښکاري. رنګ والا خوشبو به نه پورې کوي، په مخ به پوډرې او په مخ به دا څیزونه میزونه نه پورې کوي. او د ښځو خوشبویي څه ده؟ ما ظهر لونه وخفی ریحه، چې رنګ یې ښکاري، خیر دی په مخ دې رنګ پورې کړي او په تندي دې رنګ پورې کړي او په لاسونو دې پورې کړي، خو چې بوی پکې نه. ولې؟ ځکه چې دا بوی کوي نو د خلکو هغه توجه ځان ته را پیدا کوي. او کومه ښځه چې د کور نه بار وځي، نبی علیه السلام فرمایي برقه کې به وځي، یدنین علیهن من جلابیبهن، قرآن شریف پې فرمایي غټ څادر به په سري، برقه به په سري، هله به د کور نه بار وځي. وی ولې ښځه چې د کور نه بار وځي نو شیطان یې خلکو ته راډولی کي، استشرفها الشیطان، او خلکو توجه ورته را پیدا کی او سړي ورته را مایل کوي. نو کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې نری لباس یې چولي، کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې دا داسې شکل جوړ کړي چې ما ته سړي وګوري، د دواړو جهانو سردار فرمایي دا زناکارې ښځې دي، وایي دا د جهنم خشاک دی، د جهنم خشاک زناکارې ښځې، بې ستري پکې ده، دی بل عیب شو. او دریم لوی نقصان یې څه دی د ښځو؟ دې نه علاوه ناشکري شو او بله بې ستري شوه، کوم ته چې بې پردګي وایي او بې ستري ورته وایي. او بل لوی نقصان څه دی؟ هغه دا چې جګړه ماره ده ډېره زیاته، غیبتونه ډېر زیات کوي. سړي به ټول ناستي د ښځو صفت، دا ښځې ګڼې ښځې به ناستي په دې خاده کې او سړي به ناستي. سړي چې ناستي یو به لګي خبرې کوي، ټولې به ورته غوږې ښودي، د سړو دا صفت دی. پنځه سړي د شپږ سړي یو به خبرې کوي، نور به ورته غوږې ښودي. او ښځې چې لس یو ځای شي هر دوه لګي چغې جوړې کړي، ځان له دوه بیالې لګیا دي، هغه نورې دوه بیالې لګیا دي، هغه نورې دوه بیالې لګیا دي، هغه نورې دوه بیالې. او څه به وایي؟
څوک به د خواښې غیبت کوي؟ انګور د چا غیبت کوي؟ د خواښې. او خواښې چې بلې بوډۍ سره یو ځای شي زه چې پیزې هغه د انګور غیبت کوي. که ټول انګور ورته لګیا او دا بیخ یو دی بیخ په دا خدمت کنه خو دې ته نه خپلېږي خواښې ته نه خپلېږي به د هغې غیبت کوي. دا قانون دی. بس دا غیبت په ښځو کې لوی مرض دی او غیبت څونه خطرناکه بیماری ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د غیبت داسې مثال دی لکه پردی غوښې کې دی خوړی د مسلمان غوښې دی خوړی. او غیبت چې د کوم مسلمان وکړه نو تا خپل ټول قبول شوي ثواب هلته وبخه. دومره خطرناک شی دی. نو د غیبت والا یو جرم او د غیبت والا ګناه دا په ښځو کې شته. نورونو ښځو ته به بهترین اخلاق ښایو ښه خوی به ورته ښایي ښه اخلاق به ورته ښایي نبوي اخلاق ښایي د خپلو. ماسخوتن چې تاسو د کېږئ نو د دین کتابونه ډېر زیات دي خصوصا د مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کتاب دی زما ډېر خوښ دی چې هغې ته بهشتي زیور وایي او د هغې پښتو کې هم ترجمه شوې د جنتي کالې ورته وایي پښتو کې د جنتي کالې وایي دا راوړی ښځو ته کښېنئ چې هغه ګوري. د ښځو دپاره مکمل دین پکې ځای کړی دی مکمل. او که کومې ښځې له پښتو نه وردي اردو نه وردي نو چې به بې ضرورته خبرې کوي نو بیبي ځان ته ماسخوتن کښېنوه او اولېږه دین یو خبره درته کوم دا به هسې زیورو ته قسطوار شروع کړه دروازې ورته لږ لږ مونځ ورته ښایه ښځو له ګورې مونځ هم نه وردي قرآن شریف تلاوت هم نه وردي په دې لاره چې ځي چې کوم سپین کاڼي اینې چپ 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 کله به خولې له داسې وړي او کله به تندي له وړي. یا خدایه دا سپینه ګټه ده نیک بخت دی هلته چې ته اونې څانګه وړقي چپ 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 په لاره ځي. بیت الله شریف د تاسو لاس چې دا ښځې چې کمې تللي دي هر ګوټ ته یې لاسونه چپ 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 که حجر اسود ته مخامخ شي خو د ټیک ته حجر اسود نه مخامخ خو چې کوم ګوټ ته چپ 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 او که صفا ته خیږي چپ 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 او که مروه ته خیږي او که چې ته په لار هغه شیطانان چې کوم د دغه پکې ویني که د هغې ته هم چپ 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 ناپوهه دی او شیطان پسې کېړی بله وباسي وی دا شیطان دا د ښځو دا ولې دا دین نه غریبانان نه دي خبر اخلاقی نه دي زده او دین نه دي خبر او کنزل چې کم کوي زما په خیال چې د پاکستان په ډکشنری کې باغه لغت نه کمی چې دی لور دی تاسې ناشنا لغت را وباسي کنزل مارې پکې بیلې نو دا رونو اوس براشو الله له څه به کوو اوس دې زنانو سره به څه کوو قرآن له براشو قرآن څه وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندان دا د خدای ډېر د مینې لفظ دی قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم بچ کې د اور نه اور ښځې بچیم د اور نه بچ کې کلکم مسئول نبی علیہ السلام فرمایي کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته لکه شپونکي د خلکو په پخوا دا ګډې چیلې څاروي ورکړل وایي دا سره وه نو که یو ګډه به چې ته شرمخ ماته کړه تپوس به یې ترې کو دا شرمخ ده نه ولې دا چې زما دا ګډه ماته کړه دقه رنګې به تا نه خدای ستا د دې بیبي او د دې خپلو لوڼو او د دې خپلو خویندو تپوس به ده نه کوي نارن د اور نه ځانم بچ کې دا اهل و عیالم بچ کې کم اور وقودها الناس والحجاره د دنیا د اور خشاک خو ګیس دی او د دنیا د اور خشاک خو لرګی دی د هغې خشاک څه شی دی انسانان او کړنې دي علیها ملائکتون داسې فرشتې پې مقرر دي شداد سخت دله دي غلاظ د خولې نه هم سختي دی او د زړه نه لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون د خدای نافرماني نه کوي چې رب العالمین ورته څه حکم کوي هغه حکم باندې عمل کوي نو څنګه چې دین مونږ مکلف یو په دین دارنګې زمونږ لوڼه او زمونږ خویندې او زمونږ بیبیان په دین باندې مکلف دي نو نن سبا خدا